نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وای داسې خلک چې هغه قرآن مجید نه ویلې په ناظرې نه ویلې یا په یادو نه ویلې یا پوهېږي نه خو چې هغه صرف دومره عمل قدر هم کوي چې قرآن مجید ته ګوري نو الله له په ده باندې هم اجر ورکوي د قرآن مجید ته کتل د هغو صفحاتو ته کتل دا هم د ثواب ذریعه ده دغه رنګې څلور اشیاء داسې دي چې هغوی ته انسان وګوري نو اگر چې ورځي له هغه شی نه خو چې وګوري ته الله رب العزت له په هغه باندې نیکۍ ورکوي یو د بیت الله شریف ته کتل دا هم ثواب دی دغه رنګې د قرآن مجید ته کتل دا هم ثواب دی شاه رحمت علي صاحب رحمه الله کله چې دارالعلوم دیوبند په 1944 کې په هغې باندې کار شروع شو نو منشا رحمت علي صاحب د نانوتا نه را روان شو دیوبند ته راتلو نو پخوا خو نه جهاز و نه ګاډي و نو پیاده را روان شو چې کله پیاده را روان شو را روانو یو کلي ته رالې شپه پې راله هلته به یې کې یو کس شپه وکړه سبا چې 10 بجې شوې دغسې نه روان شو بل کلی او له مخې له رالې په دې کلي کې مړی شوی و دی چې ور ورسېد نو د جنازې ټیمو خلکو ده ته وویل چې ته جنازه وکړه دې د جنازې نه انکار وکړو چې زه جنازه نه کوم نو خلکو جنازه ودروله جنازه چا نه کوله ځکه چې دا خو عالم و کور کې چې د مړي والا خبر شو نو هغوی هم جواب راولېږه وایي دې مړي وصیت کړی و چې کله مړ کېده نو ده وصیت وکړو چې کله زما جنازه کېغوستلی شي نو زما جنازه به منشا رحمت علي صاحب کوي نو منشا صاحب مخې ته شو ځکه چې وصیت یې کړی و نو هغه جنازه وکړه بیا د هغه کلي نه روان شه ولاړې بله شپه بې په لاره کې راله هلته چې کېناست نو په جیب کې یو کاډ و هغه کاډ ته یې ولیدلی و نو سوچ یې کاوه چې دا کاډ زما نه چېرته ولیدلی نو هغه کلي نه واپس شو دې کلي ته چې کوم کلي کې جنازه کړې وه کسان یې راټول کړه او ورته یې وویل چې دې مړي جنازه ما وکړه دپنه هر څه ما وکړه قبر ته ما ښکته کو نو زما نه دې قبر کې یو کاډ پرېوتی دی او تاسو راشئ دا کاډ ګورو خلک ویې ټیک ده خلک هم راغلي دا کاډ یې منشا رحمت علي صاحب هم و نو د قبر نه شنخته چوته کړه هغه تختې ته یې اوچته کړه څنګه چې اوچته کړه قبر د جنت د باغچو نه یوه باغچه ګرځېدلې وه قبر کې شنه شنه بوټي و خوشبو وه منشا رحمت علي صاحب هم حیران شو هغه دړې واپس کېغوسته واپس شو دغه بزرګ او نیک انسان دا رالی او د ده د ښځې نه یې تپوس وکړو چې د دې کس په څه عمل کاو دغه زنانه ورته فرمایي وایي زما د واده 40 کاله وشو چې دسه ما واده کړی دی دې به چې کله مزدوري وکړه بیا به مزدورۍ نه کور ته رالی نو دې قرآن مجید نه ویلې نه په ناظره ویلې نو له ترجمه ورتله په هېڅ نه پوهېدو خو چې کله به رالی قرآن مجید به یې راواخیستو او دا خبره به یې کوله چې یا الله تا دا هم رښتیا ویلي دا دې هم رښتیا ویلي په کرښه به یې ګوته راښکه او دا خبره به یې کوله وی یا الله دا دې هم رښتیا ویلي منشا رحمت علي صاحب پوه شو ورته یې وویل وی بلکل وی پیغمبر علیه السلام فرمایي کم کس چې هغه قرآن مجید نه ویلی او هغه د قرآن مجید په کرښو ګوتې هسې راکوي قدر ګوري ورته هم الله به ورته معاف وکړي نو د قرآن مجید سره مینه ساتل دا لازمي